وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما خوږو قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو ورونو، قرآن کریم هغه عظیم او مقدس کتاب دی کوم چې الله تبارک و تعالی په خپل آخري پیغمبر امام المرسلین سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي. د دې کتاب د عظمت او اهمیت د باره صرف دا خبره هم کافی ده چې دا د خالق کائنات هغه فصیح او بلیغ کلام دی کوم چې د هر قسم عیب او نقصان نه پاک دی او د قیامت پورې راتلونکو انسانانو د پاره هدایت او جامع قانون دی چې نه تر اوسه پورې چا د دې مقابله کړي او نه به تر قیامت پورې د دې مقابله څوک وکړي. قدرمنو، قرآن کریم د الله جل شانه حقیقي صفت ده. دا د الله رب العزت د ذات سره قائم ده. د نورو اشیاء غوندې مخلوق نه ده، ځکه په دې ځمکه او آسمان کې چې څومره شیان دي، که هغه انبیاء کرام دي، که هغه مقرب فرشتې دي، که بیت الله دی، که عرش دا، کرسی، لوح او قلم، دا ټول د الله جل شانه مخلوق او هغه پیدا کړي دي، یعنی د هغه د ذات نه جدا شیان دي. خو قرآن کریم د الله جل شانه حقیقي صفت ده، د ذات سره قائم ده او د ذات نه جدا سیز یعنی مخلوق نه ده. محترمو، د قرآن کریم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي، کاغه تورات، انجیل، زبور یا نور صحیفې دي، نو هغه ټول بې د شک او شبهې نه د الله جل شانه کتابونه دي. خو د الله جل شانه خبرې نه دي. صرف قرآن کریم داسې مقدس کتاب دی چې دا د الله جل شانه خبرې هم دي او د هغه کتاب هم دی. ځکه هغه نور کتابونه به د وخت پیغمبر ته په یو ځل باندې تیار لیکل شي ورکړی شو چې په تختو یا د هغې زمانې په مناسب څیزونو به لیکل شي. خو قرآن کریم د آسمانی دنیا نه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په یو ځل نه دی نازل شوی، بلکې دا د الله رب العزت او زمونږ د خوږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې خبرې دي کومې چې څه د پاسه 22 کاله کې نازل شوي. کله به دا خبرې براه راست په او کله به د ملائکو په واسطه سره وي. پس کله به چې دا خبرې راغلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته حکم وکړي چې دا ولیکئ. لہذا معلومه شو چې قرآن کریم اول د الله جل شانه کلام دی او بیا د هغه کتاب دی. اوس که څوک دا غواړي چې د پروردگار عالم سره خبرې وکړي یا د پروردگار عالم خبرې واوري، نو هغه صرف د الحمدلله نه تر والناس پورې دا قرآن کریم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه. تب قرآن کریم سره برکت حاصل کا
ځکه دا د الله جل شانه کلام دی او د هغه نه راوتی دی او دا ښکاره خبره ده چې په هر کلام کې اثرات وي. اوس چې څنګه متکلم وي خبره کوونکی وي نو هماغه شان اثرات به د ده په خبره او د ده په کلام کې ښکاره وي. او کلام په حقیقت کې د متکلم جذبات وي خو دې ته د الفاظو جامه ورغوستل شوي وي ځکه د متکلم هره جذبه او هر کمال د الفاظو په ذریعه ښکاره کولی شي. قرآن کریم هم د الله جل شانه کلام دی. په دې کې هم هغه کمالات پټ دي کوم چې په خالق کائنات کې موجود دي. حدیث قدسی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. د الله جل شانه د کلام فضیلت په نورو کلامونو باندې داسې دی لکه د الله جل شانه فضیلت چې په مخلوقاتو باندې دی. یعنی څنګه چې الله رب العزت ته په خپلو مخلوقاتو باندې عظمت او فضیلت حاصل دی نو همدغه شان کلام الله یعنی قرآن کریم ته هم په نورو کلامونو باندې فضیلت حاصل دی. دا ښکاره خبره ده چې د کلام عظمت د متکلم نه معلومیږي. د یو خبرې عظمت د خبرې کوونکي نه معلومیږي. متکلم چې د کومې درجې وي خبره کوونکی چې د کومې درجې وي د خبره به هم د هماغې درجې وي. د عربي یو مشهور متل دی قدر الشهادت بقدر الشهود. د گواهی قدر د شهادت قدر په گواهانو په شاهدانو باندې موقوف وي. که گواهان عادل او رښتونی وي نو د دوی گواهی به هم رښتونی وي او که گواهان کمزوري وي نو د دوی شهادت او د دوی گواهی هغه به هم کمزوري وي. اوس قرآن کریم خو د خالق کائنات کلام دی لہذا د دې مرتبه به هم په نورو کلامونو باندې اوچته وي. او د عربي یو بل مشهور مقوله ده کلام الملوک ملوک الکلام. د بادشاهانو کلام د نورو کلامونو بادشاه وي. نو تلاوت کول داسې دي گویا چې د انسان ته د الله جل شانه سره د خبرو کولو شرف حاصلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. پتاسو کې چې څوک دا خوښوي چې هغه د خپل رب سره خبرې وکړي نو هغه د قرآن کریم تلاوت وکړي. گویا دا داسې دي لکه چې د پروردگار عالم سره خبرې کوي. نو محترمو قرآن کریم داسې عظیم کتاب دی چې دې ته کتل هم عبادت دی ته دې اوریدل هم عبادت بل ته اورول هم عبادت د دې په خپل زده کول هم عبادت بل ته خودل هم عبادت د دې تلاوت کول هم عبادت دی د دې حفظ کول هم عبادت دی په دې باندې ځان پوهه کول هم عبادت دی او په دې باندې عمل کول هم عبادت دی. ځکه چې کله د یو څیز نسبت د بل معزز شي سره راشي نو په دې سره د دې څیز عزت او شرافت نور هم زیاتیږي. همدغه شان د قرآن کریم نسبت چونکې د پروردگار عالم الله رب العزت سره دی چې دا د هغه کلام او حقیقي صفت دی نو ځکه د دې مقام هم ډیر اوچت دی او څوک چې په دې باندې عمل کوي نو هغه کس به هم په دنیا او آخرت کې کامیاب وي. نو عزتمند مسلمانانو ورونو زمون په شریعت کې د قرآن کریم د تلاوت کولو دومره اجرونه او ثوابونه ذکر شوي دي چې هغه ټول را جمع کول د انسان د قدرت نه بهر دي. ځکه د ټول امت علما په دې باندې متفق دي چې هیڅ ذکر هم د قرآن کریم د تلاوت نه زیات ثواب نه لري.
بلکې دا ثواب په اعتبار سره د قرآن مجید تلاوت کول د ټولو ذکرونو نه بهتر دی. د قیامت په هغه سخت ورځ کې به هر انسان دا کوشش کوي چې ما ته داسې څوک پیدا شي چې هغه زما شفاعت وکړي، د دې لپاره چې زه د الله جل شانه د عذاب نه په امن شم او جنت ته داخل شم. اوس په دنیا کې چې کوم کس د قرآن کریم تلاوت کړی وي، د دې په احکاماتو یې عمل کړی وي، د دې د نشر او اشاعت خدمت یې کړی وي، نو همدا قرآن مجید به د قیامت په ورځ د الله جل شانه په دربار کې د دې انسان د لپاره شفاعت او سفارش کوي او دا به جنت ته داخل کی. د مسلم شریف حدیث ته رسول الله مبارک فرمای اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. چې تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ، قرآن کریم لولئ، ځکه دا به د قیامت په ورځ د خپل لوستونکو د فارس شفاعت کوي. په یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې روژه او قرآن کریم دا بدوانه شفاعت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الصيام والقرآن يشفعان للعبد یوم القیامه. روژه او قرآن کریم دواړه به د قیامت په ورځ د بنده د پاره شفاعت کوي. یقول الصيام ای رب، روژه به وایي ای زما ربا، منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. چې ای زما ربا، دا بنده د ورځې د خوراک او اسکاک او د نفسانی خواهشاتو نه ما منع کړی، نو د په حق کې زما شفاعت قبول کا. او قرآن کریم به وایي ای رب، ما دا بنده د شپې د خوب نه منع کړی، نو د په حق کې زما شفاعت قبول کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې دوانو شفاعت به قبول کړي شي. یعنی دوی دوانو چې د انسان په باره کې د ګناهونو د بخشش کوم سفارش کړي، دا به قبول شي. د ترمذی شریف حدیث مبارک ده چې قرآن کریم به الله رب العزت ته دا سفارش وکړي چې یا الله، دې کس ته د عزت تاج ور په سر کا، د عزت جوړه ور واغونده او ته د ناراضي شه. رسول الله مبارک فرمایي یجیء القرآن یوم القیامة فیقول یا رب حله. قرآن کریم به د قیامت په ورځ باندې راشي او دا به وایي ای ربا، دې صاحب قرآن ته جوړه ور واغونده. فیلبس تاج الکرامه، نو دته به د عزت تاج ور په سر کړی شي. قرآن مجید به بیا عرض وکړي ای الله، دته نور هم زیات کړه. فیلبس حلة الکرامه، نو دته به بیا د عزت جوړه ور واغوستلی شي. قرآن کریم به عرض وکړي ای ربا، د ده نه راضي شه، نو الله جل شانه به د ده نه راضي شي. بیا به صاحب قرآن ته ویلی شي چې ته قرآن کریم لوله او د جنت په درجو باندې ورخیجه، او د هر یو آیات په عوض کې به دته یوه نیکي زیاتولی شي. یعنی د هر یو آیات په عوض کې به په جنت کې د ده درجات زیاتولی شي. لکه څنګه چې د دې درجو تفصیل په یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې حافظ قرآن ته به وویلی شي اقرأ ورتقي ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. قرآن کریم لولا او د جنت په درجو باندې ورخیجه، او په دنیا کې چې څنګه تا په مزه صحیح د تجوید سره لوستلو، نو اما غشان تلاوت کوا. بېشک ستا د اوسېدو ځای به هغه آخري آیات وي چې ته یې لولې. یعنی چېرته چې آخري آیات ختم شو، نو هلته به ستا د اوسېدو ځای وي. نو محترمو مسلمانانو ورونو، د قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده. هر یو انسان به د یو بل نه لرې تښتي، ورور به د ورور نه لرې تښتي چې چېرته دی زما نه نیکي ونه غواړي،
هغه ورور چې په دنیا کې د ده دپاره قتلونه هم کولی شي، مړي هم کولی شي، په ده باندې خپل ځان هم قربانولی شي، دومره خواږه وروري وه په دنیا کې. خو د قیامت په ورځ باندې دی به د دغه خوږ ورور نه لرې تښتي چې چېرته دی زما نه نیکي ونه غواړي. مور به د بچي نه لرې تښتي. مور مونږ او تاسو وګورو په دنیا کې په خپلو بچو باندې څومره مهربانه وي. دغه مهرباني مونږ او تاسو په خپلو سترګو باندې روزانه مشاهده کوو چې یو مور په بچي باندې څومره مهربانه وي. خو دغه مهربانه مور د دومره خوږ بچي نه چې په دنیا کې څو شپې د ده دپاره دې روڼې کړي دي، ویښې تېرې کړي دي، په خپله د خپلې خولې نوړی د خپلې خولې نه خوراک راوباسي، بچي ته یې ورکوي. دغه خواږه مور او دغه مهربانه مور د دې خوږ بچي نه د قیامت په ورځ باندې به لرې تښتي چې چېرته دی زما نه نیکي ونه غواړي. نو دا دومره سخته ورځ ده. په دې ورځ باندې که څوک غواړي چې زما د څوک سفارش کوونکی پیدا شي، نو محترمو هغه ته پکار دی چې په دنیا کې د قرآن کریم سره محبت پیدا کړي، په دنیا کې د قرآن کریم سره مینه پیدا کړي او په قرآن کریم باندې عمل وکړي، قرآن کریم زده کړي صحیح د تجوید سره. نو د قیامت په دغه سخته ورځ باندې به قرآن کریم بیا د دې بنده دپاره سفارش کوي. الله جل شانه دې مونږ او تاسو تم د قیامت په ورځ باندې د قرآن کریم سفارش را نصیب کړي. زمونږ او تاسو په زړونو کې د قرآن کریم محبت الله جل شانه پیدا کړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق الله رب العزت مونږ او تاسو ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.